یو زنانه د مردان سره تعلق ساتي او هغه راغلې وه د چا په وسادت سره دغې کور ته او چې یاره کرایي کور راله وګوري چونکې هغو عصمت فروشۍ کار کوو نو هغه مخکې نه کسان ورته دا کړي چې یاره هغې سره غلط کار یې وکړلو کور په کرایه باندې مالک مکان ورکوي نو په کار ده چې اول خو د هغې رجسټریشن وشي په تاڼه کې دویم دا دی چې د هغه نه پراپر ضمانت واغستی شي چې یاره د هغه د دې مقامي ځای څوکي او هغه ووایي چې او دا سړی زه پېژنم موږ دا خلک دې ته نه ګورو موږ پیسو اسره کړي یو او هغه موږ اکثر چې دی نو کرایه باندې کور ورکړو هغه کور چې دی د 2000 روپو کور هغه اکثر موږ په 15000 په کرایه ورکړو خو دا تپوس نه کوو چې یاره په دې کې به څه کاروبار کېږي بالکل نو هغه اکثر د مکروه دندې دپاره استعمالېږي نو څنګه مالک مکان هم په قاعده باندې په دې کې په دې ګناه کې شریک دی نو موږ خپل عوام ته دا خواست کوو چې په دې کې زموږ سره کومک وکړي او په دې کې د علاقې نه جرایمو په پاکولو کې تاسو زموږ سره بھرپور امداد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زبیر خان یم کتونکو دا وخت زاد منګور تاڼې مخې ته ولاړې ما منګور تاڼه کې چې یو اهم کاروایی شوې ده پای کې ډي اس پی امجد خان او د هغې ټیم پرون یو زنانه چې دا هغه د مردان سره تعلق لري او هغه چې دلته کې سوات ته د کرایې د کور په غرض راغلي وه دلته کې معلومات حاصلول چې د کرایې کور به چېرته میلاو شي یو دوه زنانه چې هغه په مختلفو بدکاریانو کې چې د هغه ککړې وې هغو په لاس ورغلي د هغو چې د هغه بیا پیزاګټ ته بولي وه د هغې نه پس د هغې سره چې دی په پیزاګټ کې جنسي زیاتې شوی او د هغې نه پس هغه راله په منګور تاڼه کې رپورټ درج کړو د هغه رپورټ په بنا باندې ډي اس پي امجد خان د هغه ټیم چې کوم دی هغه بھرپور کاروایی وکړه په نتیجه کې چې دی تر اوسه پورې 2 سړي او 2 زنان چې دا ګرفتار دي د هغې خلاف چې کوم ایټ دی د هغې خلاف هغې هلته کې دفعې لګولې دي دا کسانو خلاف چې د هغې اف آی آر درج کړی دی او هغه کسان چې دي هغه نن عدالت ته پیش شو د عدالت نه پس چې دی هغه جیل ته لاړو د ډي اس پي امجد خان سره به خبرې کوو چې په دې حواله باندې خپل موقف څه لري څه وینا کوي. ډي اس پي امجد خان موجود دی دا سره به باقي خبرې کوو چې هغه دا کاروایی څنګه وکړه هغه ته پته څنګه ولګېده. ډي اس پي صاحب د ټول نه مخکې تاسو پروګرام کې هرکلی وایو او دا راته وویل چې چارج واغستو سټي خودي سره چې دا یو ګنجان آباد ځای دی په دې کې چې دا آبادي سیوا ده دلته کې چې دی ستاسو ایریا هم ډېره زیاته ده ستاسو په ایریا کې چې دی هغه تقریبا 4 تاڼې راځي د رحیم آباد تاڼه بڼ تاڼه منګور تاڼه او دغه چې کوم دی سید شریف تاڼه دا راته وایي چې څنګه مطلب داسې خبر ملاو شو چې دا زنانه کومې رپورټ وکړو بیا تاسو لاړې کاروایي وشوه په دې کې تر اوسه پورې څو تنان ګرفتار دي او هغو چې دی موقف څه و. بسم الله الرحمن الرحیم. زبیر خان تاسو ستاسو ټیم شکریا ادا کوم. زما الریډي تاسو ویوم چې 15 ورځې کېږي چې موږ راغلي یو چارج واغستی دی او د مختلف چینلو په ذریعه باندې موږ عوامو ته اپیل کړی دی چې بهی داسې کم خلک چې په جرایمو کې ملوث وي یا مکروه دندې کوي عصمت فروشۍ کوي یا نور داسې جرایمي نو د هغې موږ ته بر وخت اطلاع راکوئ چوکۍ ته ورکوئ تاڼې ته ورکوئ موږ به په هغې باندې بھرپور کاروایی کوو. دې کې دا یو زنانه چې شاید د بیبي نوم یې دی مردان سره تعلق ساتي او هغه راغلې وه د چا په وسادت سره دغې کور ته او چې یاره کرایي کور راله وګوري چونکې هغو عصمت فروشۍ کار کوو نو هغه مخکې نه کسان ورته دا کړي چې یاره هغې سره غلط کار یې وکړلو او هغه بیا راله رپورټ دپاره هغې په رپورټ باندې اف آی آر رجسټر شو. زموږ ډي آی جي صاحب او ډي پي او صاحب په هغې باندې په سختۍ سره احکامات جاري کړل او هغې دپاره زموږ ټیم ایس ټي او صاحب او موږ ټول لاړل هغې کې هغه ملزمان چې دي چې 2 زنانه دي او 2 نارینه دي هغه ګرفتار کړل. وجوهات څه سر چې مطلب دا زنانه چې راله د دې تعلق د مردان سره دی یو خو دا چې آوټ ډسټرکټ دی بیا دا په کور په کرایي اخلي نو زمونږ دلته کې زمونږ د سوات چې دی که تاسو وګورئ دا زرخیزه ځمکه د دې کې چې دی ښه خلک پیدا کړی دی خو چونکې د دې غلطو کارونو دپاره هم د هغه بهر خلک راځي او دا استعمالېږي که تاسو وګورئ منشات پروش دلته کې د دې ځایي خلک نه دی که دندې کوي د عصمت فروشي چې کومه ده دا هم ځایي خلک نه دی دا د بهر نه راغلي دي. په دې کې تاسو وګورئ په منګوره ښار کې دننه ډېر شی داسې بېلرغه خلک دی چې هغه د سوال په شکل کې هغه دا غلطې دندې کوي نو وجوهات سره چې مطلب دونه په ډاډه زړه باندې خلک راځي دلته کې چې دی بیا کورونه په کرایي دا چې دی هغه بیا خپلې کاروایي هم کوي. اصل وجه دا ده چې د پاکستان په هر ګوټ کې د پاکستان شهري چې دی نو هغه تللی شي او هلته کې ابادېدی هم شي دا په چا باندې داسې پابندي نشته. موږ انسان ته بد نه ګورو موږ د هغه جرم ته بد ګورو څوک چې جرایم پیشي موږ د هغه جرم ته بد ګورو انسانیت ته بد کاته نه پکار انسانان موږ ټول یو شانتي یو خو موږ دا بار بار وایو
چې د چا په محله کې یا د چا په ځای کې خواوشاو کې د دیاتي علاقه ده او یا خاریه علاقه ده کور په کرایه باندې مالک مکان ورکوي نو په کار ده چې اول خو د هغې رجسټریشن وشي په تاڼه کې دویم دا دی چې د هغه نه پراپر ضمانت واغستی شي چې یاره د هغه د دې مقامي ځای څوکي او هغه ووایي چې او دا سړی زه پیژنم دا ټیک دی نو د هغې جانچ پړتال وشي او هغه پراپر طریقه باندې کور ورکړی شي خو موږ دا خلک دې ته نه ګورو موږ پیسو اسره کړي یو او هغه موږ اکثر چې دی نو کرایه باندې کور ورکړو هغه کور چې دی د 2000 روپو کور یې هغه اکثر موږ په 15000 په کرایه ورکړو خو دا تپوس نه کوو چې یاره په دې کې به څه کاروبار کېږي بالکل نو هغه اکثر د مکروه دندې لپاره استعمالېږي نو څنګه مالک مکان هم په قاعده باندې په دې ګناه کې شریک دی چې دې داسې خلکو ته چې هغه د محلې خلک د کالونۍ خلک هغه ورته رپورټ کوي چې بهی دا ښځه چې دا ګنده ده دلته د پلانې سړی چرس خرڅوي دا هیروین خرڅوي په کار ده چې دی د خپل کور وباسي دی لرې کړي اوټ کړي دا پیسې ماته نه دي په کار ستا خو کور دی ستا کور چې دی هغه به ټیک ټاک هغه یو سړی اخلي په کرایه باندې هغه نه پاتې کېږي خو که ته یو ټیک سړي له ورکړې یو ښه سړي ته ورکړې د ستا د ذمواري جوړېږي حیثیت د یو مسلمان د ذمواري جوړېږي دا ګوره موږ چې کله الله پاک مسلمانان پیدا کړي یو نو هغه کې زموږ اسلام کې واضح احکامات دي چې بهی ګناه دی او ثواب کار دی نو موږ ټول ته پته چې دا کار یو کېږي دا ګناه دی او دا ثواب کار دی نو په کار دی چې موږ هر هغه کار وکړو چې هغې کې ثوابي او د ګناه کم کار چې د هغې نه ځان بچ کړو بیا که دی چې په محله کې داسې سرتیزه غونته خلک وي یا دغه چې به هغه ګناه کار کوي او هغه نه رکاویږي نو به پولیس تاسو د امداد لپاره هر وخت موجود دي زه به اول در راځم په خپله به راځم موقع ته زما نفري به زما سره وي تاسو به اینئ په دې 2-3 ورځو څلورو کې موږ برفور کراونې وکړې دې نه علاوه یوازې دا نه دي چې یاره یو سړی دی منشیات دي آیس دي یا عصمت فروشي د دې سره دا زهریله پی په بلوز باندې کیمیکلو کې بیګا موږ نیولې دي ایسي صاحب موږ نو دا د زندګۍ سره لوبې کولی چې یاره ماشومان ته هغه پی ورکول یا هغه بیا د هغې سره بیماریانې بړاویږي دا زهر دی زهر پیسې په غلطه طریقه سره ګټلي دا د بد معاش هغه ذریعه ده نو موږ خپل عوام ته دا خواست کوو چې په دې کې زموږ سره کومک وکړي او په دې کې د علاقې نه جرایمو په پاکولو کې تاسو زموږ سره بھرپور امداد وکړي ډي پی صاحب د خبر له بیا راځم کوم ملزمان چې گرفتار شوي دي ویل کېږي چې په هغې کې 2 زنانه هم شامل دي 2 کسان دي 2 زنانه دي 2 میل دي 2 فیمیل دي د دغه خلاف کاروایی څنګه وشوه د هغې چې د اف آی آر کې کمې دفعې ولګېدې کم په کم لحاظ باندې چې دی هغې عدالت ته پیش شو بیا چې دی هغه د عدالت نه بس په هغوی جیل ته ځي که څه به کوي په هغې کې موږ د کوم رولز مطابق 376 دی 371 اے دی 342 دی 506 دی هغه چې څنګه رپورټ کړی دی د هغه رپورټ د متن نه چې کومې دفعې جوړ شي هغه دا دي بقایا کار د عدالت ته موږ کار دی تفتیش کول عدالت ته پیش کول نو سزا او جزا ورکول بیا د عدالت کار دی څونه دا کسان چې تاسو اریسټ کړل بیا تاسو سره دلته کې په حوالات کې وو د هغو انټروګیشن کې څه معلومات حاصل شو چې هغې دا ووایي چې موږ د کوم وخت نه دلته دیری او دا کار موږ ولې کوو یار هغه ټوله دنیا پیژني او هغه هم دغه مکروه دنده کې د هغو بل څه کار نشته په غیر د عصمت فروشۍ نه د دې ګنده‌بازۍ نه او هغه کوي دا کاروبار او هغه چې د بدنامۍ زمانه خلک دی د دغه کور مالک چې کوم دی د هغه تعلق د شنګلې سره دی تاسو ګڼئ چې مطلب دلته کې زمونږ که د سوات سیمه چې ده په دې کې د بنیر د دیر د شنګلې خلک یا د منمجبې یا د کالام خلک چې دی هغه ډېر زیات دیره دي دلته کې چې دی هغه زموږ د خپل سوات خلک دی چونکې د داسې قسمه خلکو دغه روکتام دپاره چې دی پولیس څونه اکټیو دي من پولیس 24 غنټې اکټیو یو شکر الحمدلله او مخکې ما تاته دا وویل چې چاته دا پابندي نشته دی چې یاره د پاکستان په هر ګوټ کې په هر ضلع کې په هر ځای کې اوسېدی شي خو د شریف شهري په شکل کې دا نه چې یاره هغه دی یا د دهشتګردۍ په اړه کې یا د منشیات فروشۍ په اړه کې یا د بل څه په اړه کې نو د هغې خلاف به موږ بھرپور کاروایي کوو په دې کې بالکل رعایت نه د هېڅ چا سره به رعایت نه او ټیک ټاک به د هغه خلاف کاروایي کېږي او هغه به خپل انجام ته رسي اخره کې زموږ د سوات ولس څه پیغام ورکول غواړئ نیک پیغام زه خپل عوام ته دا اپیل کوم چې په دې مکروه دنده کې چې هغه هر قسم جرایمو کې څوک ملوث وي نو هغو ته زه دا اپیل کوم چې هغه دې زموږ سره په دې کومک کې شریک شي او هغه دې موږ ته د خپلې محلې نه د خپلې کالونۍ نه هغه بر وخت اطلاع راکوي
موږ به په هغې کاروایي کوو دا زموږ ذمهواري جوړېږي چې موږ لاړ شو او په هغې کې کاروایي وکړو خو په حیثیت د یو شهري دا دغه ذمهداري جوړېږي چې د هغه محله کې د هغه په کالونۍ کې د هغه په ځای کې خواوشاو کې یو سړی منشیات خرڅوي ایس خرڅوي غلطې ښځې راغلي دي هغه عصمت پروشۍ دندې شروع دي جواري شروع ده بل څه داسې وغیره ډېر زیات جرمونه دي چې هغه زه بیان کوم نو ډېر وخت پې لګي خو هر شهري له دا پکار دي چې هغه موږ ته اطلاع راکړي د هغه نوم به په صیغه راز کړي بالکل به هغه سیکرټي او موږ به په هغې باندې بھرپور کاروایی کوو. ډیره مننه کتونکو د ډي اس پي صاحب خبر تاسو اورئ یقینا زمونږ د سوات ولس ته چې دی موږ هم د خپل ویب پاڼې په ذریعه باندې پیغام ورکوو چې کم خلک د بهر نه راځي او هغه دلته کې چې دی ژوند جواک یا کور په کرایي اخلي هغو ته چې دی دلته کې هغه رهن سهن کوي په هغو باندې نظر ساتل چې دا زموږ د ټولو فرض دی په محله کې یا په کلي کې یا په وطن کې چې کوم زموږ د سوات خاوره چې دا ډېر زرخیزه ده په دې کې چې دی ډېر زیات نوموړي خلک چې دی هغه پیدا شوي دي خو چونکې دا دغه قسمه جرایمو دپاره هم استعمالیږي چې په هغې باندې زموږ د سوات خلک چې دی هغه مایوسۍ ښکار دی هغه چې دی ګیلمن دي خو چونکې ډي اس پي صاحب خبر تاسو واورئ یقینا د پولیسو سره کومک کول چې دا زموږ د ټولو سواتیانو چې دی فرض دی سیټي چې دا سیټي او ګنجان آباد دی د هغې آبادي ورځ ورځ چې بړاویږي او پای کې د خپل پردي چا د پته نه لګي چونکې زه به د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې دغې خلکو ته پیغام ورکوم چې کم خلک باري خلکو له کورونه به کرایي ورکوي یا د هغو سره په دې قسمه جرایمو کې چې دی هغه انوالو یا مطلب هغې ګډون کوي ورسره نو د پولیس ګیره چې دی هغه تنګه شوي ده تاسو باندې ان ټایم چې دی هغه چاپي غورځولی شي ستاسو چې دی هغه ژوند چې دی هغه په لړزان کېدی هم شي که پرونی چې کوم کیس شوی دی نو دا د مردان سره تعلق لرونکي زنانه وه چې هغه د کور په غرض باندې دلته راغلي وو هغې د کرایي کور کتو د نورو زنانو په شمول چې دی هغه په لاس ورغلي د هغه چې د هغه بیا ارغمال شوي د هغه بیا پیزاګټ ته بولی شو د هغې سره زیاتیات شوي دي نو په دغه اړه باندې چې دی ملزمان ګرفتار دي دوه کسان چې دي هغه سړي دي ورسره دوه زنانه هم په دې کې کیس کې ملوث دي د هغو خلاف چې ډي اس پي صاحب کومې دفعې یادې کړې چې د دغې جرایم خلاف چې کومې دفعې دي هغه موږ لګولي دي اف آی آر موږ درج کړی دی او د هغې په بنا باندې موږ هغه عدالت ته پیش کړي دي هغه ملزمان په جیل کې دي خو چونکې راتلونکي نسل ته به موږ دا پیغام ورکوو چې کم سے کم تاسو هم په دې لړ کې چې د پولیس مرګتیا وکړئ د پولیس ملاتړ وکړئ ولې چې زموږ د پولیس دا زموږ د دې خاورې خلک دی زموږ وروڼه دي زموږ بایګان دي چې موږ تعاون کوو نو دی به مخ په وړاندې دي چې موږ تعاون نه کوو زما په خیال دی به په خپلو مقاصدو کې په کم میشن چې هغې ځي نو په هغې کې به هغه ناکامه کېږي د پروګرام مین مقصدونه تاسو ته چې کم څه هم دا اګاهي تاسو در ورسوي چې تاسو په دې خبره باندې جوګه شئ چې یاره زموږ د سوات د جرایم د 2 نمبر کارونه کم هلې ځلې چې هلته کېږي زموږ سوات چې دی هغه د دې غلطو کارونو دپاره استعمالېږي نو زموږ سوات ډېر ځپلی شوی سوات دی دا زلزلو ځپلی دی دا سیلابونو ځپلی دی دا دهشتګردۍ ځپلی دی خو چونکې د دې خلکو پکې هېڅ قسم حق نشته ځای نشته چې هغه زموږ سوات ته نقصان نه رسوي یا زموږ د سوات نوم بدناموي نو موږ به دغه شان د پولیس سره ملاتړ کوو او د پولیس هغه مورال چې دی هغه مخ په وړاندې به یو زما د پروګرام مخ پای ته رسي ماله اجازت راکوئ د الله په امان